إنك أنت العليم الحكيم. سورة مؤمنون اتلسم سپارہ لنبے نمبر آیت. د دې ځاینا ابتدا د سورة مؤمنون هغه کیږي. د دې نه مخکې سورت کې دلایل پیش کول دارنګې رد کو د شرک چې شرک د الله سره مه کوه او د الله تعالی وحدانیت یې بیانو. دارنګې په دې صورت کې هم دا صورت په هغې صورت پسې راوړو د دې دواړو په خپل مینځ کې سره روابط دي. یو دا دی چې مخکې هغه صفات ذکر کړل په دې مخکینی صورت کې کومو ته چې انسان ته حکم وکړي چې دغه کارونو نه ځان وساته. نو ورپسې اوس په دې صورت کې هغه کارونه ذکر کوي چې انسان ته حکم کوي چې دا صفات په ځان کې راوله، دا کارونه په ځان کې راوله، په دې باندې ځان کالیدار کا. دارنګې دویمه وجه د دې صورت د راوړو هغه دا ده چې مخکې صورت کې رد هغه د شرک شو په مکمله طریقې سره دلایل هم پیش کړل، رد د شرک هم وکړو. نو په دې صورت کې اثبات د توحید کوي په ادله سره، دلیلونه پیش کوي چې دا دلیل وګوره، دا وګوره او د الله تعالی نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته. دارنګې مخکې هغه زیات بیان د عقایدو، نو په دې صورت کې زیات بیان د اعمالو دی. مخکې په عقیدې باندې زور راوړی، نو په دې صورت کې اوس په اعمالو باندې زور راوړی دی. دارنګې په مخکینی صورت کې اوصاف د مشرکینو ذکر کړل، نو په دې صورت کې اوصاف د مؤمنینو ذکر کړي. هلته وی چې په مشرک کې به دا پلید صفتي، په هغه کې به دا پلید صفتي. دا هم ذکر کړل چې هغه به په کومې طریقې سره د هغه اندامونه به د مچ په شانتې هغه نیمګړي وي، هغه یو مچ هم نشي پیدا کولی وغیره وغیره. نو په دې صورت کې صفات د مؤمنانو ذکر کوي چې مؤمن به په کومو صفاتو باندې متصف وي، کوم صفات به په ده کې موجود وي، نو هغه صفات دې ځای کې ذکر کوي. دارنګې په مخکینی صورت کې هغه مسله د توحید وه، نو په دې صورت کې ادله دي په اثبات د توحید باندې. دارنګې مخکې نفي د دلایلو شو د مشرکینو نه چې هغوی دلیلونه پیش کول او الله ولا هغه دلیلونه د هغوی اعتراضات دفع کول چې ستاسو دا دلیل صحیح نه دی، په دې کې دا نقصان دی، ستاسو دا دلیل صحیح نه دی، په دې کې دا نقصان دی. بله دا ده چې هغوی سره دلیلونه هم صحیح نو، چې کوم حق او صحیح دلیلونه نو هغه هغوی سره موجود نه. نو په دې صورت کې دلایل د مسلمانانو ذکر کوي چې مسلمانانو سره دا دلایل دي او هغوی په دې خپلو دلایلو باندې پوره دي. د دلایل چې کوم دوی سره موجود دي نو دا حق او سچ دلایل دي.